أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورة الفتحة 5 نمبر آیات. بدې 5 نمبر آیات کې د سورې حدیبی په برکت باندې الله تعالی د دې بزرګونو کې اطمینان اچول او اطمینان په وجه باندې پیغمبر تابعداري د هغې نه بعد هغه سبب جنت جوړېدلو ذکر روان دی. الله تعالی وایي لیدخل المؤمنین دې دپاره داخل کې مؤمنان، یعنی د حدیبی کومه صلح چې وشوله او صحابه کرامو تسلیم کړه، دغه صلح په برکت باندې الله تعالی د دې بزرګونو کې اطمینان واچو، تحمل، صبر او برداشت پکې پیدا کړ. هغه صبر او تحمل کې کمال دا و چې د الله تعالی د پیغمبر اطاعت نور هم زیات کړي. د الله د پیغمبر اطاعت دوی سیوا کو، د الله تعالی تابعداري سیوا کړله، نو د هغې نتیجه دا راوته چې الله تعالی ډېر مؤمنان او مؤمنان زنانه به هم د دغې په وجه باندې جنت ته داخلي کړي. نو الله تعالی فرمایي لیدخل المؤمنین دې دپاره داخل کې مؤمنانو لره، والمؤمنات مؤمنانو ښځو لره جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ویکفر عنهم سیئاتهم او ختم به کړي د دوی نه ګناهونه د دوی که دوی څه ګناهونه شوي د پیغمبر د اطاعت په وجه باندې به ګناهونه به هم ختم شي. وکان ذلک عند الله فوزا عظیما او دا د الله تعالی په نظم باندې غټه کامیابي، دا لویه کامیابي ده. ويعذب المنافقين او عذاب ورکی منافقانو سړو ته، والمنافقات منافقانو خذو. حدیبی برکت باندې د اسلام ترقی او د هغې د غلبې نتیجه به دا شي چې منافقینو سړو ته منافقینو خذو سزا ورکړي، والمشرکین مشرکانو سړو ته، والمشرکات مشرکانو خذو ته. الظانین بالله ظن السوء هغه چې ګمانونه به کول په الله تعالی باندې بد ګمانونه په الله تعالی باندې داري چې د دوی مشرکانو خیال دا و چې الله تعالی سره مخلوق هم شریک دي او بوتانو سره هم شریک دي، دا الله تعالی باندې بدګماني شوه. دا شان د منافقینو بدګماني دا وه. مخکې حدیبي په اول سر کې موږ ویلي دي چې کله صحابه کرام تقریبا 1400 صحابه کرام روان شو د عمرې په نیت باندې او خواب شکرو ته جوابونه ولېږل، نو منافقینو وویل چې دا خلک په مکې والا باندې ځان وژني او مکې والا دومره جنګي خلک دی، دا خلک چې واپس کېدو والا نه دی. خو خیارتیا دا ده چې موږ پاتې شو او دوی اسم د هغوی نه راواپس کېدی نه چې دوی به ختم شي. نو دوی د الله تعالی په پیغمبر باره کې په الله تعالی باندې بدګماني و چې ګنې الله به خپل پیغمبر مرسته نه کوي، نو ځکه به ختمېږي. نو منافقینو بدګماني دغه وه، د مشرکانو بدګماني دا وه. علیهم دائرة السوء په دوی باندې به راځي بد عذابونه، وغضب الله علیهم الله به ورته غوسه وي، ولعنهم به دوی به لعنت کړی، وعد لهم جهنم او تیار کړی دوی دپاره جهنم، وساءت مصیرا او ډېر بس ځای د ورتلو دی. ولله جنود السماوات والارض خاص الله دپاره لښکرې د اسمانونو د ځمکې دي، یعنې په ظاهري قوتونو ظاهري اسباب باندې اعتماد نه دی پکار، اصلي امداد او اصلي قوت د الله تعالی په قدرت کې دی. وکان الله دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب او حکمت والا.